نن کورلرا شپږم ډې کم چې لیکچر دا هغه زموږ د پین ټول نه مخکې دا ریکټنګل باندې ده. یو خو سمپل ما تاسو ته ښولو F6 باندې تاسو ریکټنګل اخیستی شئ. اف سپوز تاسو ته شارټکټ چې یاد ده بیا تاسو څه کوئ د ټول بار په تھرو باندې د دې نه هیلپ والی د دې په تھرو باندې دلته کلیک کړئ او ځان له یو ریکټنګل ډرا کړئ. یو خو دا ریکټنګل یو داسې ده دې کې 3 پوینټ ریکټنګل 3 پوینټ مطلب یو طرف یو ځل ته کلیک کا دلته کلیک شو اوس کم طرف باندې چې تا ته یو ځل کلیک هغې نه پس کم طرف باندې تا ته چې ریکټنګل پکار ده هغه طرف باندې ته جوړ کړه 3 پوینټ نه مراد دا ده مطلب اوس ته ګوره یو ریکټنګل ته جوړې هغې څو حصې دي 4 حصے یو ټاپ باټم لیفت رائټ دلته داسې ده کنه دا 3 پوینټ ده 3 پوینټ نه مراد دا ده چې یو ځل تا کم ځای باندې کلیک کو کنه هغه ځای دی بس کې فکس بشي هغه ځای به د دې څه بشي فکس بشي هغې نه علاوه مطلب دا فکس شو اوس دی نه پس ګوره هغه ځای کم ځای چې تا کلیک کړو هغه سټاپ ده ګوره دا نور 3 ایریاز چې دي دا موومنټ کوي ټاپ لیفت رائټ موومنټ کوي لیکن باټم ایریا کم ځای کې چې تا کلیک کړو هغه سیم ده دې لپاره دې ته وایي 3 پوینټ ریکټنګل صحیح شو کنه. اوس دا تا ته کم طرف باندې کم ایریا باندې پکار ده سونه پکار ده غټ پکار ده ورکوټ پکار ده جوړ بشي. همدغه شان سرکل هم ده تا سره سرکل چې یو خو سمپل سرکل ده F7 په تھرو باندې ډرا کیږي او یو سرکل 3 پوینټ باندې ده چې مطلب یو ځل ما کلیک کو مطلب معمولی ډرا کو کلیک نه معمولی ډرا کو هغې نه پس تا هغه پرېږده ماوس پرېږده ګوره ورکوټ یې پکار ده غټ پکار ده څنګه پکار ده هغه حساب باندې د دې سیټینګ وکړه اور کلیک کا هغه به دلته یو ځل ګوره داسې ډرا کا معمولی هغې نه پس ته څه وکړه ماوس پرېږده اور ګوره دې پخپله صحیح شو. همدغه شان موږ سره یو دا کمانډ ده پولیګانل ټول چې ده دا استعمالیږي او انتهایی ضروري کمانډ دا ده چې مختلف شیپس موږ جوړول غواړو شیپس نه مراد دا ده اسټارز یې جوړول غواړم صحیح شو. اسټار کې څونه کونې 15 کونې صحیح شو. دلته راشه اسټار زه ورته وایم دلته 15 کونې جوړ کا اور کلیک یو تیار سټایل اسټار دا لپاره جوړ زه دینه نور سے جوړول غواړم نور سے مطلب یو خدا سے مطلب دی باندې ما جوړ کو کنه اوس دلته راشه د دې داسې کرفونه موړ کا دوباره ګوره زه اوس داسې کوم چې 15 ما ولا ورکو 15 دا شی جوړ شو. خوش خبری چې راځي F10 کا دا لک چینج کا ځان لا دیلا بلیک کرل صحیح شو. د دې یو کاپی والا پلس بٹن پریس کا پلس د دې یو کاپی بالی هغه لا وایټ کلر ورکا او هغه کاپی چې د لک معمولی ورکوټه کا شفت F2 F9 صحیح شو. دا شیم جوړول شي F3 هغه نه علاوه دا پولیګانل ټول والا د دې پرسنټیج دا سو کا 14 کې دا اور دلته ډرا کا ځان لا صحیح شو. او دلته اسټار په ځای ته سلک کا پولیګانل لیسو ټول سلک کا دا شیپ ټول والا اور دا داسې کا چې یو ځل مطلب داسې ډرا کو سمپل هغې نه پس وکړه د دې دا ویچ چې دا لږ ورکوټې کا دا ډیلیټ کومه دوباره جوړوم ګوره دا ما واغستو دا ما 25 کو زیات کو صحیح شو. او دلته نه پولیګانل یو خو سټار ده دا سټار کلیک کې هغه اتوماتیکلی بلټ ته لپاره سټار جوړي زه سټار نه غواړم زه بل شی جوړول غواړم پولیګانل سلیکټ شو. دلته نه ایرو هغه والا F10 په تھرو باندې کمانډ ګوره داسې یو شی جوړول شي ښه ضروري نه ده چې ما څه جوړ کو ته مو ما شی جوړ کا ته ځان لا بل یو شی جوړول شي صحیح شو. دا شو دا لږ ورکوټه کا د دې هایټ ورکوټه کا اور د دې ویت چې دا هغه زیات کا هایټ چې دا هغه کم کا اور ویت زیات کا بلیک کلر پلس بٹن پریس کا کاپی اور کاپی لا وائٹ کلر ورکا اور سائڈ نہ معمولی ورکوٹ ہے
F9 صحیح شو. خوشخبری وغیرہ لپاره مونږ عموما او الفاظو لپاره دا یوز کو. صحیح شو. اور دین علاوه دا شکل هم سمپل د دې جوړول شي کم چې دی ورکړی دا شکل هم سمپل جوړول شي. ضروري نه ده چې ته هماغه شکل جوړ کې دلته نه صفر ولا ورکه اسم ما جوړوه. داسې هم کولی شي بل یو شکل هم جوړولی شي. صحیح شو. دی کې اوس فردر ټایپس دی. یو پکې تیار ټیبل ده. ټیبل جوړول غواړي ټیبل لپاره یوز کیږي build and table. if suppose ته غواړې د دې کالمز and rows زیات شي دا خو کم دي. صحیح شو که نه څلور دي. زه غواړم زیات شي بیا به څه کې هغه ډیلیټ دلته راشه. کالم څو پکار دي 10 دانې. روز څونه پکار دي 10 دانې. اوس دلته راشه ډرا که 10 روز 10 کالم. صحیح شو. اینډ کې دی کې څه ده دا سپیرل ټول ده د دې شکل باندې یو ډیزاین تعالی جوړوي. صحیح شو. داسې ګول شکل باندې لیکن عموما مونږ دی کې زیات استعمالو 50% اور هغې نه پس دا استعمالي یا 50% مونږ داسې کو 20 اور بیا استعمال. صحیح شو که نه. دا لاینز دی پکې دا کمانډ شو. دینه پس دا مونږ سره دا شیپس ټول دی مختلف بیسک شیپس MS Word والا شیپس دی پکې چې تا ته شیپس پکار دی هغې لپاره دا یوز کیږي. اوس یو شیپ دا ده دی کې څه چینجز کول غواړئ چینجز هم پکې کولی شي. صحیح شو. ښه ته غواړې بل شیپ راشي دلته راشه نور شیپس هم دی پکې بل شیپ سلیکټ که. څه چینجز کول غواړئ دلته نه چینجز پکې وکړه. ښه بل شیپ غواړئ دلته نه بل شیپ سلیکټ که. چینجز کول غواړئ چینجز وکړه. بل شیپ غواړئ دې ځای نه بل شیپ سلیکټ که. چینجز کول غواړئ چینجز وکړه پکې. بل شیپ غواړئ دلته نه بل شیپ سلیکټ که. چینجز کول غواړئ چینجز پکې وکړه. صحیح شو. بل شیپ غواړئ بل شیپ. صحیح شو. ښه د دې لاینونه زیاتول غواړئ لاینونه سټایل دې ځای نه لاین سټایل ورله چینج که. لاین سټایل چینج شو. ښه ډېر ورکوټ یې د هغه ښکاري نه دې ځای نه لاین های ویت چې د هغه زیات که چې هغه لږ ښکاره شي دې ځای نه لاین ویت زیاتېږي. صحیح شو. دې ځای نه لاین سټایل او دې ځای نه لاین ویت او دې ځای نه سټایل شیپ سټایل. صحیح شو. ښه دې نه پس بیسک شیپ نه پس ایرو شیپس دي چې ایرو شکل کې کم تا ته پکار دي. ایرو مختلف شیپس په دلته راشي. صحیح شو. ایرو لپاره دا یوز کیږي. چینجز چې کول غواړئ همغه شان هغه ځای نه کولی شئ. دې ځای نه سټایل چینج کولی شئ بارډرز اور دې ځای نه والله سایز ورکړه هغه به اپلای شي. صحیح شو. بے ایرو شیپس نه علاوه دی کې دا کم شیپس دي فلو چارټ شیپس. داسې فلو چارټ شیپس دا لپاره جوړئ چارټس لپاره دا شیپس یوز کیږي. صحیح شو. یو سټایل سلیکټ کا او دلته ډرا کا ځان له. صحیح شو. دې نه علاوه دی کې سټار شیپس دي. سټار مختلف شکلونه دي کم شکل تا ته چې پکاري. صحیح شو. زیاتر مونږ دا استعمالو دا. اوس دا څنګه زیاتر استعمالیږي دا داسې چې یو مونوګرام زه جوړوم سرکل ما واغستو هغې نه پس دلته سټار شیپس دلته راغمه دا سټایل ما سلیکټ کو اور دا ما واغستو ایرو کی دا د دې معمولی لک سینټر کا اور دی لا وایټ کلر ورکا اور د دې دنه مونږ نیکو اقرا کمپیوټر اکیډمي داسې مطلب یو داسې شکل لپاره مونوګرام وغیرہ لپاره دی. مطلب اوس ګوره ما F8 کو F8 ټیکس لپاره یوز کیږي او دلته نیکما کاسموس کمپیوټر اکیډمي. صحیح شو. دلته نه رائټینګ سټایل چینج کوم ټایمز نیو رومن بولډ کوم او لک سایز ما د دې غټ کو. صحیح شو. عمدی سرکل کلک کو سلیکٹ شفٹ سره شفٹ بٹن پریس ساته اور د دې دنه طرف ته یو بل سرکل ما واغستو. صحیح شو. دا ټیکس سلیکټ کوما ټیکس مینیو فټ ټیکس ټو پات باندې ما کلیک ټیکس مینیو فټ ټیکس ټو پات د څه شي دی لاین دلته کلیک شو. خادینه پس دا لاین چې سمپل سلیکټ او ډیلیټ کا یو داسې مطلب ډیزاین جوړول غواړي هغې لپاره دا یوز کیږي. مونوګرام وغیرہ دوانه سلیکټ کا او ورکوټ کا
और आखिर के कंट्रोल जी का F9 मोनोग्राम वगैरह लपारा दा शेप यूज की तैयार पके दा सही शो दलता स्टार शेप्स की दादी सही शो दी नव अलावा दी के दा कोलेट आउट शेप्स दी दाम इस्तेमाल होले शितासो सही शो एनी शेप सेलेक्ट और अप्लाई कर दी बाने और एंड के F8 यानी टेक्स्ट टूल दा इस्तेमाल है सही शो कॉस्मोस कंप्यूटर एकेडमी सही शो इस्तेमाल है कि कॉस्मोस कंप्यूटर एकेडमी उस दा टेक्स्ट चिदा दा दो किस्म ना टाइप ला रही यो आर्टिस्टिक टेक्स्ट दा आर्टिस्टिक टेक्स्ट यो टेक्स्ट सही आर्टिस्टिक टेक्स्ट यो दादा और यो चिदा मुंगसरा आगादा पैराग्राफ टेक्स्ट सही शो यो चिदा आगादा पैराग्राफ टेक्स्ट सही शो उस पैराग्राफ टेक्स्ट से तो दा चिदा आर्टिस्टिक टेक्स्ट था पैराग्राफ टेक्स्ट दा से चिमा F8 प्रेस को और यो फ्रेम शांति जोड़ को आगे दन नज़कार कोमा दी तो वही पैराग्राफ टेक्स्ट F8 शॉर्टकट की आगे ना पस यो फ्रेम जोड़ का ना फ्रेम दन ना कारो का दी तो वही पैराग्राफ टेक्स्ट यो पैराग्राफ माजान ला पारा जोड़ को यो फ्रेम जोड़ को आगे दन ना कम कार कोम लगे मा दी तो वही पैराग्राफ टेक्स्ट और दी ला पारा मतलब मा यो फ्रेम ने जोड़ करे डायरेक्ट बस मा F8 प्रेस को क्लिक और कार कोमा दी तो वही आर्टिस्टिक टेक्स्ट सही शो हाँ मुंग ज्यादातर दी के इस्तेमाल हो दा रेक्टेंगल सर्कल स्टार दे पथरूबा ने स्टार जोड़ो या डिफरेंट शेप्स जोड़ो आगा और दे दलता टेक्स्ट दा को खामा खा इस्तेमाली की डिजाइनिंग के दा जुंगा ननने इश्पगम रोज लेक्चर हो